السلام علیکم عزتمنو په ضلع چارسده کې د 2.5 کالو جنۍ سره یعنی یو خپل ګاونډي یعنی جنسي زیاتی کړی دی د هغې نه بعد یې بیا قتل کړی دی. عزتمن تاسو غواړئ چې پوه شئ زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د نن نه یو 2 ورځې مخکې دا واقعه په ضلع چارسده کې شوې ده چې د دغه ماشومې نوم زینب دی او د 2.5 کالو وه. د دې واقعې نه 2 ورځې مخکې دا د خپل کور نه بېدرکه شوې وه، یعنې چا تښتولې وه او د کور والا یې غټ پریشان و او د دوی په تفتیش کې به ګرځېدل. مور او پلار یې ځای په ځای په تاڼو کې رپوټونه هم جمع کړي وو، خو د دغې ماشومې څه پته ونه لګېدله. پولیس والا به ولا تسلی نه ورکول چې الله تعالی به یې پیدا کړي، تاسو زړه ښکته پورته مه کوئ، ځکه چې نن سبا هغه پولیس نه دي چې په هفتو او په میاشتو باندې به ناست وي او ستاسو د ماشومې به یعنې څه پته به ونه لګي. پولیس ورته دا خبرې وکړې او 2 ګنټې بعد ورته دغه د ضلع چارسدې تانل ته ټلیفون وشو چې دغه شانته د پېښور په نږدې سره یوه علاقه کې ماشومه په پټو کې پرته ده او قتل شوې ده. سمدستي د ضلع چارسدې پولیس ورغلل، ورته ویلې چې مړه یعنې قتل شوي ماشوم د ځای نه مخ وځوئ او ځای په ځای یې وساتئ. ټول ځایونه یې ډاکټران راټول کړ، نه معاینه یې وکړله. ټول د معاینې د هر څه نه بعد دا رپورټ واضحه شو دې جنۍ سره جنسي زیاتی شوې دی او د هغې نه بعد بیا په چاره باندې د خېټه او سینۍ ولا څېړل ده. د هغې نه بعد بیا د پولیس او ډاکټران کلي ته ورغلل او کلي کې د خلکو نه یې معاینې واخیستې، یعنې وینه یې ترېنه واخیستله چې د دې ملزم پته ولګي. خو اخر د دغې ملزم پته ولګېدله او اوس ملزم ګرفتار شوی. د دې په باره کې د پاکستان وزیر مملکت علي محمد خان ویلي دي باید چې د دې ملزم ته دې سریعا پانسي ورکړل شي. د چارسدې د باچا خان چوک کې دې راپانسي سریعا دې پانسي شي. زینب د پلار عمدکه خواهش دی چې دا ملزم دې سریعا په چوک کې پانسي شي او داسې حیوان د دې لازمي سریعا پانسي ورکړل شي چې سبا بل کس دغه شانتې غلط کار نه کوي. چې په پاکستان په خیبر پښتونخوا کې دا لومبنۍ واقعه نه ده چې کېږي. په دې روان کال کې یعنې دا د سویم څو زره واقعې شوې چې دا مخې ته راځي. عزتمنو الله تعالی د زینب مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي چې زینب نه یې زړه صبر شي چې بچي ډېر خواږه وي. الله تعالی د زینب مور او پلار ته صبر ورکړي او الله تعالی د دغه پاکستان په حکومت باندې د الله تعالی دغه حکم وکړي چې دغه ملزم د دې سریعا پانسي ورکړل شي. عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلې نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.